ډیرو محترم مسلمانانو یو بهترینه وظیفه راته ښایم ان شاء الله. داسې وظیفه ده، داسې د سختو دغه مهم دپاره، د مهم د کامیابۍ دپاره ان شاء الله دا عمل به تاسو په ژوند کې چرته هم نه وي کړی. ها نه به راته دا عمل اوسه پورې چا ښودلی وي. ان شاء الله زه دا عمل تاسو ته ښیم، هم اسان دی او ان شاء الله چې تاسو وکړو ان شاء الله یو ځل سره به الله جل شانه ستاسو حاجت پوره کوي. ګوره الله تعالی په در کې څه کمی نشته. الله تعالی یو پیره چې د حاجت طلب کو په صدق سره، د زړه په اخلاص سره، نو په یو پیره کې به الله تعالی پوره کوي. ځکه الله تعالی څه فرمایي قرآن کې؟ کن فیکون، کن شه فیکون، نو هغه کار موجود شي. لهذا الله تعالی د یو څیز ګران نه دی کنه، خو لیکن الله تعالی بعضې وختونو کې د انسان مصلحت ته ګوري او بعضې وختونو کې د انسان دغه کار کې خیر ته ګوري چې د کار کې خیر شته او که نو. لهذا په یو سیکنډ کې هم الله جل شانه زما او ستاسو حاجت پوره کولی شي. یو سیکنډ هم ډېر دی، د سترګو فرب نه دی، د سترګو فرب باندې هم الله جل شانه زما او ستاسو حاجتونه پوره کولی شي. لیکن محترم مسلمانانو دا عمل تاسو ان شاء الله د زړه په اخلاص سره وکړئ، په یقین سره، توجه دهان سره. ان شاء الله تاسو به امید نه پاتې کیږئ او الله جل شانه به ستاسو حاجت پوره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معزز محترم او قابل قدر مسلمانانو ورونو خویندو، هغه مسافرو کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوئ، که هغه سعودي عرب کې دی او که هغه په امریکا کې دی او که په کینیډا کې دی، هر ځای کې دی، زما غږ اوري، ما سره محبت ساتي، په اخلاص وظیفې کوي، الله جل شانه دا وظیفې هم ستاسو قبول کړي. الله جل شانه ستاسو دا محبت هم په خپل دربار کې قبول او مقبول ګرځولی کړي. او چې څه غواړئ الله تعالی تاسو له درکړي. چې په څه خوشحالېږئ الله جل شانه هم په هغې خوشحاله که، او چې په څه خفه کېږئ الله جل شانه هم د هغه ټولو مصیبتونو نه په امن کې راوله. محترم مسلمانانو چې زموږ کومه وظیفه ده که نه، یقینا چې ډیره بهترینه ده. هر مهم چې تاسو ته پیش شو، هر داسې حاجت تاسو ته پیش شو چې هغه حاجت نه پوره کېږي، دا وظیفه یو وارې وکړه، بس یو ورځ یې وکړه، سیوه یې مه کوه. انشاءالله د یو ورځ کویدو کې الله تعالی دومره طاقت او قدرت هغه ږدلی دی محترمو چې د انسان هر رنګه حاجت او مقصد سره پوره کېږي. راځئ وظیفې سیټ ته ځو. وظیفه کمه ده، څه ټایم کې به یې کوو او کمو حاجتونو دپاره یې کولی شو. محترم مسلمانانو، حضرت حاجي امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه دا یو غټ بزرګ او یو غټ انسان تیر شوی. ها دا د هغه په خپلو کتابونو کې ذکر کړي دي چې کم انسان ډیر سخت مهم کې ګیر شي که نه، مهم څه ته یو سخته پریشانی ده، که د محبت ده، که د اولاد ده، که د کاروبار ده، که د ویزې ده، که د نوکرۍ ده، دغه رنګې که کور کې د جنګ جګړو ده، که دغه رنګې د مینې محبت دی، هر مهم، هر پریشانی، هر غم، هر تکلیف، انشاءالله چې دا انسان دا یو وظیفه یو وارې وکړي نو الله جل شانه د انسان په خپل مهم او په خپل هغه مقصد کې کامیابوي. وظیفه کومه یوه ده؟ د سورت یاسین ده، خو یو لږه مختلفه ده. صحیح شو؟ مختلفه ده چې تاسو به انشاءالله زما په څومره ګمان دی نو تاسو به انشاءالله چېرته نه وي کړي، او که چېرته مو کړي وي نو زه بخښنه به یې غواړم، خو انشاءالله امید مې د رب نه دی چې نه به مې کړي وي. طریقه کار دا د محترم مسلمانانو، سورت یاسین به شروع کوئ. په سورت یاسین کې 9 مبین دي. ها مبین ټکی پکې راځي، اخرت آیات اخرت څه راځي؟ مبین. نو لومړی به تاسو سورت یاسین شروع کړئ د سر نه، نو کله تاسو لومبني مبین ته ورسئ که نه، لومبني مبین ته، نو په هغې باندې به ودرېږئ او په دقې آیات باندې به سورت فاتحه سره د بسم الله، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صحیح شو؟ دا به په لومبي مبین باندې 2 کارته ووایي سورت فاتحه، بسم الله مو سره وي او 2 پیرې به سورت فاتحه وي. په 2 مبین باندې به بیا سورت فاتحه 2 کارته وي، په 3م 4م 5م 6م په هر مبین باندې به محترم مسلمانانو 2 پیرې سورت فاتحه سره د بسم الله، یعنی مخکې یو پیره بسم الله به یو پیره سورت فاتحه، بیا 2 پیرې سورت فاتحه، بیا بسم الله لکه بیا سورت فاتحه. صحیح شو؟ یعنی 2 پیرې بسم الله شو، 2 پیرې سورت فاتحه شو په یو مبین باندې، بیا 2 پیرې بسم الله، 2 پیرې سورت فاتحه په بل مبین باندې. صحیح شو؟ دغه رنګې په تاسو کوئ. او
مخکې به یو پیره درود ابراهیمي ووایي او وروسته یعنې سورت یاسین چې څنګه شروع کوئ که نه نو یو پیره به درود ابراهیمي په ښکلي انداز سره ووایي. بیا چې کله سورت یاسین دغه رنګې شروع کو او مبین باندې تا هغه ودرېدلې سورت بسم الله دی بیا سورت فاتحه بیا بسم الله بیا سورت فاتحه اووه پیرې دغه رنګې دي اووه مبینو باندې اووه پیرې سورت فاتحه سره د بسم الله وویله نو اخره کې بیا یو پیره درود ابراهیمي ووایي. صحیح شوه. او بیا به ډېره په عاجزۍ سره د خپل هغې مالک الله نه هغې کریم الله نه هغې سخي الله نه چې کم ډېر زیات ورکړه کوونکی دی کم ډېر زیات حاجتونو لره پوره کوونکی رب دی کم ډېر موږ سره محبت کوونکی رب دی محترمو انشاءالله د هغه نه به ډېر په فریاد او عاجزۍ سره دعا وغواړئ چې الله ما ستا د کریم ما ستا د قرآن کریم ستا د خبرو تلاوت وکړو الله هغه مالک الله د هغې زړه چې د قرآن کریم دی سورت یاسین د هغې تلاوت مې وکړو الله بیا مې سورت فاتحه وي الله خاص ستا د رضا دپاره خاص د خپل حاجت دپاره الله ته ما ناامیده مه پاتې کوه الله. ډېر زیات کوششونه مې وکړو الله ډېر مې تا نه وغوښتل الله ما کې به کمې الله ته پاک د هر کمي نه بیشي نه الله ما کې کمی دی الله تعالی ما مه رسوا کړې زما د حاجت پوره کړي. عاجزۍ فریاد سره انشاءالله دعا وغواړئ انشاءالله د الله جل شانه نه پوره امید دی چې ستاسو حاجت به الله تعالی پوره کړي. الله تعالی مو د دواړو جانو خوشحالۍ کامیابۍ نصیب کړي. الله تعالی مو